حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر عظیم شخص، دومره لوړ عظمت الله ورکړی و عاجزانو، هسې موږ پر ځانو باندې د ده نوم ایښی دی، د عمر ډېر د الله رسول فرمایي چې وایي چې کله ته پر یوه لاره را روان یې، شیطان هم پر دا لاره یې، شیطان دا لاره پرېږدي، وایي چې ته را روان یې، زه نسم درتللی. د شیطان په سترګو لیدل کېږي نه، خو د هغه باوجوده دا شیطان له چا بیرېدی؟ له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. له چا؟ هغه روایاتو کې راځي یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو جن سره، حیات صحابه مولوي صاحب لیکلي دي، د یو جن سره کشتي چې د هغه وکړله، کشتي یې ورسره وکړله، غیږ چې کوم بلل کېږي، دوه او درې وارې ګزار کوي، دوه او درې وارې ګزار کوي. بیا چې لاسونه وکتل، لاسونه یو رقم بل رقم، د خولې لاړې وشي. حضرت عمر فاروق پوښتنه جنې وکړه څوک یې، څنګه یې، څنګه خبره ده؟ هغه زه جن یم، زه پیره یم. یو ورځ ما ویلې ما داسې پیرانانو یې 15,000 روپۍ راوړې، انه خلکو اسمان پر، انه مولوي صاحب له پیرانان راغلي ول. پیرانان به څه یې، کیسه به څه یې، چانده به څه یې، ولې مې خانه خرابه ده، د پیرانانو څه مې خدایان جوړ کړي دي، نعوذ بالله، د پیرانانو څه مې فرشتې جوړې کړي دي. هېڅ یو شی نشته، بس یو مخلوق دی په سترګو لیدل کېږي نه، یو مخلوق دی په سترګو لیدل کېږي نه، هېڅ نور مشکل نشته پکې.